دی بیا په یو ښځه مین شوي چا ښځه ډمه وه د هغې ښځې نوم زهرا وي. توجه وکړئ دې خبرې ته اهمه ده. وی چې په ښځه مین شوي د هغې سره زنا وکړه سترګو په پوزې بوجي بوجي ویښته راوتل پلار یې دومره ویښته راړل داسې په لوسۍ علاقې نه به راته هلته زموږ یو ملګری دی صالح محمد مولي صاحب هغه هلته کې وي د بیکي. نو جادو دا لازم نه ده چې انسان په انسانو کی. اوس دا جادو بیل اقسام دي 13 اقسام دي په جادو کې. اوس کداغي تفصیل تا وضاحت دلته زم بعضی دمګر دمو کی او جادو دی قال جادو دی الکه کوم قسم دی نو بیا سودم تشین دی بیا ورته نه معلوم. الغرض الله فرمایي خو جادو کول جادو ازدا کول په جادو باندې عمل کول دا درې واړه خبرې د کفر دي او نکام ماتيږي. په دې زما بیان شتا وګورئ په نیټ کې بیا دو جمعې په بیان کړی دی. وما کفر سليمان او کفر نو کړي سليمان عليه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړهو يعلمون الناس السحر چې خودو به خلقو ته جادو به خلقو ته خودو. وما نو جادو کې اقسام دي. اوس درې میں اعتراض په انزال السحر چې نبی علیہ السلام ته وی ته جادو نه مانی او حالان کې الله په جادو ملائک را لګلی. نو داغي جواب چې ملائک د سر نه راغلي نه دي او کراغلي نو په جادو نه دي. هغه حقیقت د جادو چې تاسو وايي ملائک دي داغي حقیقت وګورئ. وما انزل او نو نازل کړي شوی علم د جادو علی الملکین په دو فرشتو ببابلا چې په خار د بابل کې وی هاروت او ماروت. یهودو بوي چې جادو د دو فرشتو ته ورکړی شو او دا دو فرشتي په جادو راغلي وي او اے محمد تی جادو نه مني. اوسم د دې متعلق وي وی دا هاروت او ماروت دو فرشتي وي او دا دواړه فرشتي دنیا ته الله راولېږلي. دا خبر هم دي تفسیرونو کې شته ګوره ښا اسرائیلی روایت وی چې زنایو کا الله دا ملائکی پکړ کی چې ما تاسو لګلی ستو یو تاسو وکړل س وی هغه زهرا چې زناو کا پسور دی پاغي مینه شو کنجري باندې نو هغه کنجري نه الله یو ستوره جوړ ک دا زهرا ستوره چې په اسمان کې دی ودا دا غډمې ستوره دا غډمې نه جوړ کړي زهرا ستوره دا کیسه به او هغه فرشتي چې الله ونی ورته وی څه سزا درکم د دنیا او د آخرت. وی الله د آخرت سزا مرا کو په دنیا کې سزا راکا. وی الله حکم کو چې د کوی کاف غر کې دا فرشتي د جبنا ویزان دي کوي. وی اوسم په کوی کاف غر کې د جبنا ویزان دي د غاروت او ماروت فرشتي د ماقام 2 رکعات نفل کوي چې پاغي سختي اساني دا به وي دا کیسه وي او دې دي دا کیسه دی اوریدلی دی وړو خو د لکاو نوجوانانو باندې اوریدلی دا مخکې بوډاګانو ډېرې وي. اوس خو الحمدلله قرآن درسونه شول خلق پوه شول خلق غلط عقاید غلط اعمال الله اصلاح کا. حالان کی قرآن کریم کے اللہ فرمائی لا یاسون ما امرهم اللہ فرشتے دا اللہ دا حکم نافرمانی نہ کئی. دارنگ فرشتوں تا چسویل شی پاغیا عمل کئی. سورت تحریم اور سورت انبیاء کے اللہ ہوئی اس کے تائید راڑا خبر اگدی گی رانا. سورت تحریم شپگم آیات سورت انبیاء 19 آیات کے اللہ ہوئی کہ فرشتی گناہ نہ کئی فرشتی دا اللہ دا حکم تابعداری کئی. سوک چې وای چې فرشتو د زورا کنجري سره زناو کا او د کوی کا په
غر کې د جبې ناویزان دي دا خبره دروغ ده. دا خبره څه ده؟ زنوایم تفسیر بحر محیط ذکر کوي دا خبره دروغ ده. دغه رنګ تفسیر ابو سعود ذکر کوي دا خبره دروغ ده. دغه رنګ تفسیر بیزاوی ذکر کوي دا خبره دروغ ده. تفسیر قرطبی ذکر کوي دا خبره دروغ ده. تفسیر کبیر کې امام رازی ذکر کوي دا خبره دروغ ده. تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کوي چې سو کوئی دا خبره چې فرشتو زنا کړي واو د کوئی کا پغر کې د جبنا وزان دینو دا خبره دروغ ده. امام رازی رحمت الله علیه په دې خبره باندې سخرت کړي دي. او دا شان قاضی ایاس کتاب دی شفا، قاضی ایاس په شفا کې وای دا خبره دروغ ده. او تفسیر قرطبی وای هاذا کلهم باطل، دا ټول باطل خبرې دي. دا شان ابن جوزی رحمت الله علیه زاد المسیر کې وای دا خبره دروغ ده. دا رنګ تفسیر روح المانی ذکر کوي چې دا خبره سره دروغ ده. دا شان د عربو یو فتاوا ده، فتاوا لجنه الدائمه، شیخ عبدالعزیز بن باز لیکلی و، ابن باز. دا عربو یو فتاوا ده، پای کې وای دا خبره سره اوس خو خدای خپل د چې منی او کنه منی دا کتابونه می پیش کړ. قرآن وای فرشتو نه ګناه نه کی. اوستاو منم قد الله منم. اس خیالو کی ترجمه تا الله فرمایي وما انزل على الملكين، او نو نازل کړي شوی جادو په دو فرشتو باندې ببابلا چې په خار د بابل کې و هاروت او ماروت د سر ناړو جادو راغلی نو ما نافیه معنا نو معنا دا شو. او کمای موصوله معنا کې نو بیا معنی ته خیالو کا وما انزل، او هغه چې تاسو کوم خبره کوي يهودو داغي تفصیل واوري. وما انزل، او هغه چې نازل کړي شو علم د جادو علل ملکینی په دو فرشتو باندې ببابلا چې په خار د بابل کې و هاروت او ماروت. نو داغي حقیقت سو وما يعلمان من احد، نو خود دي دواړو فرشتو هیڅ چاته حتا یقولا تر دې چې وی به انما نحن فتنه، یقینا مونږه د پارا د امتحان یو، فتنه د پارا د امتحان یو. مای موصوله مانشي او که چری مای نافیه شي نو بیا مانوا حتا تر دې یقولا چې وی بدی فرشتو انما نحن فتنه، یقینا مونږه د پارا د عذاب یو. الله وی د سر نه علم د جادو نازل شوی نو په فرشتو باندې. هغه فرشتو وما يعلمان من احد، نو خود له چاته. تاسو وایي چې خودو به خلقو ته چاته نو خود له حتا یقولا تر دې چې وی به انما نحن فتنه، یقینا موږ د پاره د عذاب یو. تاسو غلطی مکوئ، ګور الله به عذاب درکې. دې د پاره فرشتي راغلي وي. یا مانوا وما يعلمان من احد وما انزل على الملكين، او هغه چې نازل کړي شو په دو فرشتو چې په خار د بابل کې وي هاروت او ماروت. نو دا هغه فرشتي چې الله را لګلي وي نازل شي او پاغي باندې علم د جادو راغلو. نو داغي حقیقت سو وما يعلمان من احد، نو خودلې د دوړو فرشتو یې چاته حتا تر دې یقولا چې وی به انما نحن فتنه، یقینا موږ د پاره د امتحان یو. دای خودونا خو امتحانن خبره به کولا. لکه ګوره استاد چې لیکچر ورکړي شاګرد ته په سکول کې یا په مدرسه کې، نو ورته وې توجه کا کنزل خکار نه دی دین ځان سکی رښتیا وای د کې نجات دی. دا مې مثال درک. او شاګرد ته وای کنزل خکار نه دی او بیا هم شاګرد کنزل کوي، نو دا د استاد قصور شو که د شاګرد. او سبا د دنه امتحان اخلي چې بای کنزل خکار دی او کبد چې قابل شاګردي نو هغه ورته کنزل بد کار دی، رښتیا ویل خکار دی د په امتحان کې پاس. او چې غلط شاګرد وي نو هغه کنزل خري کنه جی خري، هغه په امتحان کې فیل شي، هغه په امتحان کې فیل شي. نو استاد دواړه خبرې کوي، نقصان هم دی او ذکر کوي او فائدہ هم.
خودی ظالمانو هغه نقصان والا سیز ازدکو او د فائدې والا نه ځان ساته نو په امتحان کې څه شو فیل شو فرشتو به جادو کې نقصان دی جادو مه کوي دایبا د زد د فرشتو د وجنا جادو ازدکو کووي نو دا د فرشتو ګناه نه و خو نه شي بخو ګناه به لوا چې ورته دا کار دی کوي امتحان د پر راغلي فرشتي فیتعلمون حتا تدی یقولا چې ویلې وي انما نحنو فتنه یقینا موږ د پارا د امتحان یو یا فتنه د پارا د عذاب یو ماینافیا فلا تکفر بس تاسو کفر مکوي کفر یعنی فلا تکفر بإتيانه فلا تکفر باعتقادی بجوازی بعملی تفسیر المانی وی بس کفر مکوي په جادو باندې عقیده ساتلو سره او جائز ګڼلو سره او عمل کولو سره چې په جادو عمل کوي او جایز غړي او عقیده په ساتي نو داسې مکوي فلا تکفر بس کفر مکوي يعلمون الناس سحر خذوا بخلق فلا تکفر بس تاسو کفر مکوي فيتعلمون بس د کولو با خلقو منهما یعنی من ضدهما فرشتو به من کولو چې جادو مکوي خودي خلق باندې فرشتو سره عزت کولو نو فيتعلمون بس د کولو با خلقو منهما اي من ضدهما د ضد د دوالو نه ما غیلم د جادو یو فرقون بي چې جدائی به راوسته پاغي سره بین المرء و زوجی په ما بین د خدای او خاون کې دی به د کوم جادو یفرقون به بین المرء و زوجی چې جدائی به راوسته په من د خدای او خاون کې نو ګور اثر د جادو قران وشته کنه یفرقون به بین المرء و زوجی اثر د جادو سره شته نبی علیہ السلام باندې لبیب ابن عاصم جادو کړو شپږ میاشتو پورې د الله د نبی په وجود داغه اثرو خکې مسله شته او بد کې کنزلا بد کار دی کنه کې اثر شته تا ته سو کنزلو کې غوسه کېږي په کنه ستا پلار ته کې ته په غوسه کېږي کنه دا غوسه کېږي ولی پتا یې اثر وکړو تی غوسه کې خصیص کې مسله شته نعت واوري نظم واوري تلاوت د قران واوري سړی خوشاله شي وګورا خصیص کې مسله شته او غلط کې ټپه چاربي تا رباعي غزل دا ناروا دي ګناه ده خو چې کله مجلس وي او ټپي چاربي ته ورکی کیږي خلکو باندې اثرو کې د جیب نه پیسې راوخلي او نولې په غډي کې ورته نولې په دا څه وی کنه پیسې پینولې خداولي پینولې ځکه چې غلط په اثر وکړو او کله د قران تلاوت کوي یو ماشوم یو نوجوان خلکو باندې هغه تلاوت اثر وکي نو بیا ورته پیسې ورکړي لکه ډېر خپل تلاوت اثر پیو کی نو خاو بدوارو کې اثر شته الله فرمایي وما هم بزوارین او نو دی زر رسون کی بھی پدیلم د جادو من آدین چاہتا الا باذن الله مگر پوکم دا اللہ پوکم دی کیا سرو دا اللہ پوکم دی کیا سرو اللہ فرمائی وما هم بزواری نبی او نو دی زر رسون کی پدی سرا من آدین چاہتا الا باذن الله مگر پوکم د الله ويتعلمون او ازدکو بخلقو ما غیلم د جادو یزرهم چې zarar به رسول دوی تا ولا ينفهم او نفع غیلم د جادو به ازدکو چې دای ته به zarar رسول او نفع به نه رسولا ځکه کله جادو کې فائدہ او کله نقصانو کله فائدہ او کله نقصانو دواړه ورکشته دای بده فائدې والا نه زده کولو د نقصان والا به زده کو ولقد علموا وګوره دواړه کول کفر دی ښا جادو زده کول په جادو کې د ساتل او جادو کول چا چې ورته وکړو هغه د ایمان نه خالی شو چا چې زده کو د ایمان نه خالی شو چا چې په عقیده ساتله د ایمان نه خالی شو په خبره ورسید او د خزي سره نکام مات شخه دا مين دي خويندې اکثر دي جادوګرو باندې ګرځي یو تلار چې مولوی صاحب جادو راتاو کا او نیټ کې دالې بيډي وی جادو راتاو کا چې دا خاون ما پری دي دا سي مرکشته بل سره یاري شروع کړي وی جادو راتاو کا چې دا خاون ما پری دي نو بل دي خوخ کړي دي دا طالب دي دی نو
بلی چرته په ټلیفون خو کړی وي چې خاون ما پری دا سله بمشته او مولا ورته یو به کم درته دا سی مولا نمشته په سجود خو دې زرا او سلويخ زر روپۍ بلګي آی هاي هاي الله فرمایي ويتعلمون او از دکول با خلقو ما غیلم د جادو یزرهم چې zarar به رسول دوی تا ولا ينفهم او نفع ولقد تاکي سرا علمو پيو دوی ولقد او تاکي سرا علمو پيو دوی لمن اشتراو چا چې واغستو د علم د جادو لرا مالو فی الاخرته من خلاق نبی دلرا په اخرت کې سیسا ولبی سما شرو بی او ډیر بد دی چې خرڅ کړی دوی بي پاغي سران فسو خپل ځانونه لو کانوا یعلمون کا چې دی پوی دی نو ما فعل شرک به نه وکړي کدی پوی دی شرک به نه وکړي خو پوی نو ظالمان کنا ولو انهم کچریوی دوی امنو چې ایمان راوړیاو الله وی کچری دی ایمان راوړی وتقو او ځان بچ کړي وي تقوا اختیار کړي وي د سنې ځان بچ کړي وي د جادو کولو نه پیوبل لمصوبه من عند الله خامخا بدلی بور کړی شوی د الله خصا خیر غرا لو کانوا یعلمون کاچ دی پوی دی کاچ دی پوی دی دای بدا کار نه وکړي نو درې اعتراضا یو اعتراض په اتیان د جبرئیل او داغي 15 جوابونه وکړل دویم اعتراض په برات د سليمان عليه السلام او داغي جواب وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر او دریم اعتراض په انزال السحر نو داغي جواب وما انزل على الملكين د سر فرشتي راغلي دي او کراغلي دي نو بطور امتحان د پر راغلي دي او سلورم اعتراض پر آینه باندې راینا دا راینا یو داسې لفظو چې د دې غني معنی مقصد زین تراته او کېدو یو مقصد او یو معنی دراینا چې راینا مشتق درونت نشي نو معنی بیوقوف ده او کراینا مشتق دراعین نشی نمانش پن کے او کراینا مشتق دریایت نشی رعایت نمانے نگہبان نو اصل دوس دا دغرا کنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبا صحابہ آواز کولو راینا نو یہود با دی پس خاندل زکا غی بوی چوگر راینا شپون کے یادی پیغمبر چې دا شپون کې دی دا بیوقوف دی او د صحابه مقصد با سو راینا هغه د رعایت ناغست چې زمونږ نه غبانی وکا زمونږ د خبرې لګ لحاظ وکا یهودو خاندل بدی سرا او دا د یهودو په جبه کې کنزل وا تفسیر المانی ذکر کړي نو یهودو بدی پس خاندل او دا د هغه په جبه کې کنزل وا او صحابه د دې په مقصد غست صحابه دراینا د رعایت نه غست خو مقصد چې زمونږ لحاظ وکا نو الله فرمایل چې ګورا د یو لفظ غلط او صحیح مقصد وي دل تراشز وکینا د یو لفظ غلط او صحیح مقصد وي چې معنی غني جوړیږي او ګڼ مقصدونه تغستې شي په ګڼ مقصدونو کې څه غلط وي او څه صحیح وي نو الله ودا موایا خبر ورسېږي کنه لکه ثبت آتا وایم خلکو به د جمعې په شپه درود تاج وي او پاغه درود تاج کیو دافع البلاء والوباء والقات والمرض والعالم او والغم حالان کی دا درود تاج فتاوی رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه جرنیل د علماء دیوبند هغه وی دا درود تاج
دا شیعو د ځان نه جوړ کړو دلدار یو شیعو داغه جوړ کړو په دې ملک دیوبندیانو چا دی جواب کول شو درود تاج به دیوبندی په جماعت کې ویل کېده دا نن موږ ته غوسه ولې دي ځکه چې دې ډېرې غلطي مو باندې کې کنه ځکه نن پنځپیریانو ته غوسه دي په پنځپیریانو پسې موږ نه کیږي دا غوسه ورته ځکه دي ښا حالان کې دا دلدار شیعه هغه دا جوړ کړو او پدې کې شرکی الفاظو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم ویته د فکون کې د مصیبتونو او آفتونو او غمونو اے محمد علیہ السلام دای محمد علیہ السلام ته نسبت کولو الغرض غلط لفظ دانی دی ویل پکار یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تقولوا راینا موای الفاظ راینا تفسیر المانی وی لغوی معنی د راینا سوا حفظ الغیر لمصلحته دا لفظی معنی وا ولا تقولوا راینا موای الفاظ راینا او وای وګوره مونږ انظرنا انتظارو کا مونږ یا وګوره مونږ لکه محفل کې شاګرد او استاد او شاګردان ناس دي او شاګرد استاد او استاد جی مونږ طرف ته توجه کا مونږ طرف ته وګوره نو الله فرمایل چې پیغمبر ته आवाज کوي نو سوای انظرنا وګوره مونږ واسمعوا او منی د الله حکم وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب الیم عذاب دې دردناک ما یود الذین کفروا نخوخی کافران من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشرکین او نخوخی مشرکان اينزل علیکم دا چې نازل شي پتا سو من خیر من ربکم خیر تاسو در رب د طرفنا کوم دې سبق ولې دې سر نور پانی نشته الله ی اهل کتاب یهود او نصارا او مشرکان نخوخی چې الله تاسو ته خیر درکې چې الله څخه خیر مو جوړی کې واچي دای نخوخی دا د مؤمنانو خیر الله چې بجولای کې واچولو يهود او مشرکان په پدې خپه کېدل نو الله فرمایل ما يود الذين كفروا نخوخي کافران د کتابنا وللمشرکین او نخوخي مشرکان اينزل عليكم دا چې نازل شي پتا سو څه خیر تاسو در رب د طرفنا خو تو ورته وای پیغمبر کدی خوخی نه خو نه دی خوخی کنه والله والله یختص برحمتی خاص کوي په خپل رحمت چاله چې خوشي والله ذو الفضل عظیم او الله خاوند فضل وی دی ما ننسى من آیات او سره پنځم اعتراض پنسخه چې نبی علیہ السلام باندې به اعتراض کو چې تنسخه نه مانی نسخه نه مانی نو داغي جواب چې خو يهودي نه ما چې نسخه نه منم ځکه يهودو د نسخ نه انکار کړو نسخه وای ستا توجه کوي یو حکم د الله راتل اول کی او داغي په ځای بیا بل حکم راتل اگر بنه حکم باندې عمل پر خودلا لکه اول راغلو تورات بیا ورپسې راغی انجیل زبور خو چې اخر کې قران راغی نو تورات انجیل زبور دی باندې عمل ختم شه دا منسوخ شو دي ته نسخه پوه شئ که پوه نه شئ نو یهودو به دا نسخه نه منله هغوی به وي زمونږ کتاب تورات ستا مونږ بل کتاب نه منو قرآن به نه منه نسخه به نه منله الان کې قرآن سره تورات منسوخ شوی اوس نسخه لغوي معنی سره لري کولو ترازی او په اصطلاحي معنی شرعي معنی سره نسخه رفع الحكم بدلیل شرعي متأخر او چتیدل د یو حکم په دلیل شرعي سره او رستو کېدل هغه حکم پاغي عمل نه کول دي ته نسخه وایي توجه کوي بیا رفع الحكم بدلیل شرعي متأخر والخطاب دال على ارتفاع الحكم یو حکم مخکې نوی او شریعت یو حکم رولی کی الله داغي د پاسه بل حکم اغه لومبنه حکم پاغه رستنی حکم باندې منسوخ شي چې پاغي به عمل نکي د دې مثالونه در کوم ابتدا د اسلام کې 50 مزنو سو
دا ګرانه وه. نبی علیہ السلام چې معراج ته وخته نو الله ورته دغه 500 په ځای 15 مزونه ورکړه. دې چېرته ځي دا لک چېرته ځي راشه شابه مړه پرېږده په ناستې مو باد غوټه کېږي شابه. دا تاسو واورېدل 500 مزونو په ځای 15 مزونه ورکړل خو ثواب دغه 500 مزونو عمره دی اسانتیا شوه. ابتدا کې کپړه چې به پلیته شوه نو هغه به کټ کا پکې چي هغه حکم ختم شو اوس وینځلو سره پاکيږي که چر اوس هغه حکم وینو ګرانه وکړه اچھا با کپړو ته ټاکای لګولې وي. دغه رنګ ابتدا کې حکم او قران کې چې یو مسلمان د لسو کافرونو میدان jihad کې وتښتید دی ګناګار دی. الله تا درست امت د ایمان او قوت کمزورتیا معلومه وا چې دا کمزور امت دی. صحابه قوي امت والو قوت والا خلق کنه مضبوط ایمان والو د دې امت ایمان الله ته پتا وا هغه حکم منسوخ ک داغي په ځای حکم راولېګو چې یو مسلمان په میدان jihad کې د سنن تختی دو کافرونو باندې تختی کو تختی دوی څه شو ګناګار شو. پوه شئ کې پوه نه شئ دې ته وایي نسخه. اوس نسخه په ګڼو قسمونو وا په ګڼو طریقو سره وا. نسخه قرآن بالقرآن حدیث بالحدیث قرآن بالحدیث او حدیث بالقرآن دا سلور قسمو. نسخه قرآن بالقرآن قرآن بالحدیث او حدیث بالقرآن او حدیث بالحدیث. اس حدیث کی یو حکم وی اللہ بلو حکم رولی گیا خیر کی پاگڑن بنی حکم عمل پا زائد آخر بہتر شی لکه رفع الیدین اول د اسلام کیو بیا حکم راغی می کوي نو اوس د اخرنه حکم بهتر دی دا غړم بنینا پوه نشي. لکه څنګه اول کې حکم چې لسنو تختیدل د لسو تنو یو مسلمانو تختیدل سره ګناګار اوس حکم راغی چې نه یو مسلمان به دو کافرونو تختی او کداغه مسلمان عمل کوي پدې چې لسو مقابله کوي نو زیات ثواب دی. پوه نشي. نو اوس حدیث په حدیث سره منسوخ کېدل ما مثال درک رفع الیدین علماء لیکلي دا منسوخ عمل دی. دارنګ د قرآن یو حکمي قرآن بالقرآن قرآن کی حکمي لکه مثال می درک لستنا کافرونو به یو مسلمان نه تختی میدان د jihad کې حکم راغی چې نه حکم د قرآن په قرآن راغی خیر دو تنو نه بده تختی کو تختی د ګناګار دی قرآن بالقرآن. اس کله حکم راشی قرآن بالحدیث قرآن کی یو حکمی اللہ خپل نبی ته حدیث کې وای چې دا حکم منسوخ دی دا حکم سره منسوخ دی بس عمل په دې حکم وی. کله حدیث کې یو حکم وی او قرآن کې یو حکم راشي هغه حدیث د قرآن په حکم شي منسوخ شي. او د دې ډیر مثالونه دي اوس کاغه طرف ته ځو خبره وکړي. بعض علماء ویلو 500 آیاتونه قرآن کې منسوخ دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه دا ټولو جوابونه وکړ فوز الکبیر کې هغه وی 5 آیاتونه منسوخ دي. شیخ حسین علی البانی رحمهم الله میاوالی هغه د دې 15 جوابونه موکا هغه مکمل د دې جوابونه وکړ چې حکم استحبابي پاتې دي بس خیر دا غي تحقیق خود نسخ نه انکار نشتا. ابو مسلم اصفهانی د نسخ نه انکار کړو نسخ نه انکار نشته. اوس خیال وکي الله فرمایي ما ننسخ من آیاتن هاغه چې منسوخ کومګه من آیاتن سایات او ننسها یا پریک دوه غیلا اډو بیان نو قرآن کې نو نات بخیر منها راتلکو په غوړه دا غینا لکه اول کې 50 مزنو او راویلګه غوړه 15 مزونه غوړه وسالو کنه یار غوړه سی اسانی
نات بخیر منها راتل کو په غوړه داغینا غوړه نشول چې 15 مزونه او ثواب دغه 500 عمر دی وای نشوي ثواب ته څومره دی دغه 500 مزونه عمر دی نات بخیر منها راتل کو په غوړه داغینا او مثلها یا پشان د مثل داغي چې پشان د مثل را لګي ولی منسوخ کیدا د ماشومان کوټړی نه چې جوړی کوي ماتي کی دا بیا فضل دی نو جواب دادې چې او مثلها یا په مثل داغي په ثواب کی الله وی غوروي خو ثواب په مثل داغي وی لکه دا 500 مزونو په ځای 15 مزونو راغا خو ثواب دا 500 عمر دی پوښي په خبره باندې کې پوښي ما ننسخ من آیاتنا چې منسوخ کومګه سایات او نن سیا پرګ دوه غیلا نو نات به خیر منا رات لکه په غوړه داغي نه او مثلا یا په شان داغي په ثواب کی علم تعلم ایتن پویگی ان اللہ یقینا اللہ علا کل شین قدیر پارے اسمان قدرت والدے علم تعلم ایت پویگی نا ان اللہ یقینا اللہ لہو ملک السماواتی دی اللہ لرا باچی دا اسمانو دزمکی دا وما لکم من دون اللہ او نشتر تاسو لرا سوا دا اللہ نا من ولی ولا نصیر سکدوس ولا نصیر او نسوک امدادی ام تریدون اللہ فرمائی اے ارادہ ساتی تاسو دا اوس ادب مومنانو ته چې ګوره قرآن کې د نبی په نبوت اعتراضونه شروع دي څه شروع دي نه اعتراضات دي نو او مسلمانانو دا اعتراضونه د الله د نبی په شان دا د چا کار دی د یهودو کار دی نو اسینا تاسو د خپل پیغمبر نه داسې تپوسونه وکئ چې د موسی علیہ السلام نه څنګه يهودو ته پوښتنه کولا ادب خیال وساتئ تپوس کې د ادب خیال وساتئ ام تريدون اے اراده لري تاسو ان تسلو رسولکم چې تپوس کوي د پیغمبر خپلنا کما سئل موسی لکه څنګه چې تپوس کړی شو د موسی علیہ السلام نه من قبل پخوا ومن يتبدل الكفر چا چې بدل کو کفر موسی علیہ السلام نه څنګه تپوس شو ولن نؤمن لك حتى نر الله جارتنا بل سبق کې تیر وی منو دینه چې سوم الله ښکار نه لیدلې الله فرمایل کما سئل موسی لکه څنګه چې تپوس کړی شو د موسی علیہ السلام نه ومن يتبدل الكفر چا چې بدل کو کفر بالایمان په بدل د ایمان کې فقط ضل سوا السبيل پتا کې سره گمراه شو د صحیح لار نه ود کثیر من اهل الكتاب او خو خیر ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم لو پمانه دان لو پمانه ځان په یوې پمانه ود کثیر من اهل الكتاب او خو خیر ډیر د اهل کتابونه لو يردونکم لو پمانه دان یعنی دا خبره ان يردونکم دا خبره خوخی چې واړی تاسو مرتد کی تاسو الله وی اهل کتاب دا خبره خوخی چې واړی تاسو مرتد کی تاسو من بعد ایمانکم کفارا پس د ایمان تاسو نه کفر تا دای دا خوخی چې تاسو د ایمان نه چته واړی کفر تا واړی اوس دا کفر ته اړول تاسو او د دې مهنت او خوخه د دې دا مهنت پتا سو چې کفر ته موړی دا د سوچ نه دي حسدان دا حسدان مفعول یجلی راړه حسدان د وجه د حسدنا د دې دا مهنت چې روان دي د اسلام سره سره حسد دی چې تاسو د کفر ناړي دا مهنت کوي دا کوشش کوي نو دا د سوجنا حسد من عند انفسهم د وجه د حسد د طرف نفسونو د دوینا من بعد ما تبين لهم الحق بعد دا نه چې واضح شو دي تاک فافو بس لري کا د ظلمینه د دوینا وصف او مختی واړه اے نبی د حسد ساتي د اسلام سره نو د ظلمینه لري کا فافو لرکه د ظلمینه د دوینا وصف او مختی واړه پروايي مساته مختی واړه حتا یاتی الله بامری تر دې چې راتلو کې الله په خپل حکم ان الله على كل شيء قدير یقینا الله دې پاره شی باندې قادر قدرت والا واقیم الصلاۃ اس امور انتظامیہ ذکر کړي واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مزوات او زکات او ور کوي زکات وما تقدموا او هغه چې وړاندې لګي تاسو لانفسکم د پاره د خپل ځانونو من خیر انسانی کی الله وي د خپل ځان د پاره د مرګ او وفات نو وړاندې تسنی کی لګي نو تجدو عند الله او بمومی تاسو بدل داغي الله خصا یقینا الله پاغه چې عمل کوي تاسو بصیر لیدون کړي او زجر اهل کتاب تا ځکه يهودو نصارو به موږ جنت ته بل سوق نشیتله نو الله غي ته زجر ورک
چې دا سینه ده مړه. وقالو وی به یهودیانو او نصارو لن يدخل الجنه چربم دن نشي جنت تا الا من كان يهودا او نصارا مگر هغه څوک چې يهودي یا نصاري. تلک امانیهم الله وی دا دي خیالات د دوی دوی وایي چې موږ به جنت ته ځو. الله وی دا د خوري خبرې دي. امانیهم یعنی ما یتمنا امانی هغه ته وایي چې دای څه تمنا لرله او دا امانیهم دا جمع د امنیتون وا او جواب دا اعتراض و چې دوی لن يدخل الجنه دوی به جنت ته بل څوک نه ځي مگر يهودي او نصاري. نو دا جواب تلک امانیهم دا دي خواهشات د دوی خیالات د دوی. قل ای زمان نبی دوی ته وایا هاتو برهانکم راړی دلیل تاسو په خپل خبره ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتینی. بلا بلکې جنت تتلون کې الله وی من هغه څوک دی من په اعتبار د لفظ مفرد راړه لیکن معنا سره د جمع ور کوي. من په اعتبار د لفظ مفرد ذکر کړ لیکن معنا سره د جمع ور کوي. بلا بلکی من هغه څوک به جنت ته اسلم وجه لله چې تابع ک گردن خپل الله ته وهو محسن او دې تابعدار د سنت. محسن اے ابن کثیر وی اے اتبع سنت وهو محسن او دې تابعدار د سنت. الله جنت تبارک سوکزي اسلم وجه لله چې تابع ک گردن خپل الله ته وهو محسن او دې تابعدار د سنت. بدعت نه ځان بچ کړو د بدعت بوجي نه وا نو الله وی فلو اجر بدل را اجر د به اند ربي پنځ درب ددا ولا خوف عليهم نبوير پدوي باندې ولا هم يحزنون او نبوي غمجن کړي شي. توجه کا جنت تب زیاغه سوک چې تابعدار د سنتو بدعت نه کول اے تبع سنت او الله ته خپل گردن کې خودو دی وای زب جنت ته زما او په بدعتو کې اړم دی. بدعت سری د رمضان بدعت ګورا پتراو کې غوي دي شامیانی او کومکمې لګول په مس کې ورکی شربت اسکل ټی پارټي کول شته کنه لوی تراو کې دالوي او بیا د وتر نه بعد په جمع دعاګانې غختل دا بدعت دي. وتر چوکي او په جمع ته دعا غواړي دا سره بدعت دي. او که سره وای بدعت نه ماته دی خو پدی بدعتو کې اړم دي او دې بلار شي جنت ته. ولا خوف عليهم او دا سي بدعت کې انکه پس مسن کیږي ګوره نه تراوی کیږي ځان ته بچ کیږي د پس نه تراوی کیږي او نه مسکیږي ګوره چې بدعت کوي قصدن مدن. اوس مسله محسوس لداو کا او بیا د ازدی او انادی هغه سي کوي د وتر نه بعد په جمع دعاګانې غواړي. کوم ځای چې جمع ثابت تاغي کې جمع کوم ځای چې نه ثابت ستې کې ولې ځان بدعت جوړې ته نبی نه خوي کته وې خکار دي نو خکار خو بیا رمضان کې وتر په جمع کې دا بیا غیر رمضان کې په جمع کا وکنه خکار دې اتفاق دی ورکی. رمضان کې صرف وتر په جمع کې نه رمضان نه بغیر په جمع کو زه بیا خيارا رمضان چې تیر شي بیا وتر په جمع کا وکنه وای نه نه طریقه د پیغمبر په کار دا جګړه په طریقې د پیغمبر کې دا مونږ وایو کدا جائز وے وتر نه بعد په جمع دعا نبی صحابه او خیر القرون کې بچرتا ثابت وے غنیوی خیراتا بس. كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعت. ابن کثیر سورۃ احقاف کې وایي هر هغه عمل هر هغه طریقہ چې د صحابه نه ثابت نه او تی کې نو دا بدعت دی. پدې بدعتو کې ولین خطر وره وهو محسن او دیو تابعدار د سنت بدل را اجر د دوی پنځ درب ددا ولا خوف عليهم نبو ير پدوی باندې ولا هم يحزنون او نبو دوی غمجن کړي شي نبو پیری نبو پیغام وی ګوري باقی وایو یولس بجې شروع کو بیا به یو نیمه بجا چټی کو